نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد الآية صدق الله مولانا العظيم. طول حاضرين و ناظرين السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. امید لرم چې تیر هفته به مو ښه تېره شوي. الله تبارک و تعالی مو د صحت په جامو همیش دپاره پټو لره او دا میاشت د رمضان المبارک لویه میاشت د عبادتونو د رحمتونو مغفرتونو دی الله تعالی په عالم اسلام پورې عموما او په مونږ او تاسې پورې خصوصا الله تبارک و تعالی دا بختور وګرځولی کی. دا د الله تعالی زمونږ او ستاسې د نیکۍ کولو ذریعه وګرځولی کی. الله تعالی دې زمونږ او ستاسې د بخښنې او د مغفرت ذریعه وګرځولی کی. څومره یارانو چې مونږ ته د خپل عقیدت پیرزونې راستولي دي، سلامونه راستولي دي، د خپلې مینې اظهار یې کړی دی، د هغه ټولو مونږ شکریه ادا کوو او د هغې سلام ته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. تاسو کې که چاته هر قسمه د فقه څه مشکل وي، مسله وي، فقهي مسایلو کې پوښتنه کول وي، نو زمونږ د واتساپ په نمبر باندې تاسو مونږ ته خپل پیغام راستولی شئ. زمونږ د واتساپ نمبر دی 0336 54 65 134 یعنی 033 شپږ 50 څلور شپږ 50 1 3 څلور. دا زمونږ د واتساپ نمبر دی. تاسو مونږ ته خپل سوالونه په دغه واتساپ نمبر را لېږلی شئ. انشاءالله د هغې جواب به تاسو ته همدارنګ په لایو پروګرام کې میلاویږي. د سوالونو جوابونو سلسلې شروع کولو نه وړاندې زه خپل مهمان خصوصي جناب مفتی صاحب محترم ته په پروګرام کې هر کله ویم په خیر راغی، هر کله راشي، الله هم درجې بلندې کا. خجی مفتی صاحب محترم زمون یو ورور مجاهد د بډبیر نام اغي سلام را لېږي. د هغې سلام ته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. هغې وایي چې د بیمار د روجو دا کفاره دا به خامخا غریب ته ورکې که نه دا په مسجد کې جومات یا مدرسه وغیره کې یو سړی ورکولی شي دا کفاره. دې د دې مسلې وضاحت او تپوس کوي. مجاهد وروره د روجې دا کومه فدیه چې ده دا غریب ته ورکول ضروري دي او د مسجد په چانده کې دا نشي ورکولی. که هیله ورته سړی کوي چې یو غریب کس ته یا غریب طالب ته دا فدیه ورکي او هغه غریب طالب یا چې کوم دی دا غریب کس بیا د خپل طرف نه د مسجد په چانده کې دا ورچي نو بیا اچولی شي، کنی نو بیا ډارې کې چې کوم دی مسجد ته نشي ورکولی. خجی جزاک الله. زمونږ بل یو ورور هغې دا تپوس کوي، اول سلام را لېږي، د هغې سلام ته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مفتی صاحب محترم هغې یو سوال دا کوي، دا تپوس کوي چې زه عموما د چابچینو کاروبار کوم، د چابچین وړم دا خرڅومه. په دې چابچینو پورې کله کله د ګوډۍ تصویر وي، د ماشومانو چې ورسره لوبې کوي، یا بعضې د جاندار اشیاو تصویر وي، بوت وي، کارټون وغیره وي، یا اس وي، یا نور څه وي. نو آیا د دې کاروبار کول دا خرڅول زما دپاره دا جایز دي که نه ناجایز دي؟ وروره کم چابچین چې هغې پورې د ګوډو تصویرونه وي یا چې کوم دی د جاندار تصویر وي لکه شیر یا چې کوم دی بل داسې میلو وغیره ذالکه، نو چونکې دې پورې دا مجسمې دي او د دې وجې نه چې کوم دی د دې کاروبار ټیک نه دی، دې نه اجتناب پکار دی. او که عام چابچین یې سړی خرڅوي چې هغې پورې دا مجسمې نه وي نو بیا د هغې کاروبار ټیک دی. د دې کاروبار صرف فقط د دې مجسمو د وجې دا ناروا دی. خجی جزاک الله. مفتی صاحب محترم دغه ملګری دویم دا تپوس کوي چې زموږ یو ملګری دی هغې د حوالو کار کوي، یعنی مطلب د صراف دی، دا پیسې د یو وطن د بل وطن پیسې بدلولو دی. وایي موږ ته عموما خلک د چین پیسې روړي د پاکستان رانه اخلي یا د پاکستان پیسې بدلی د چین اخلي. نو دی وایي زما سوال دا دی چې دا د چین د روپۍ چې دا په 24 روپۍ اشاریه 10 پیسې باندې مارکیټ کې دغه ریټ چلیږي، زه دا په 24.15 یا 24.20 باندې ورکوم. خلکو ته پته وي چې د مارکیټ ریټ دغه دی، خو زه د مارکیټ د ریټ نه تیز چلیږم
او دا کاروبار دام نه چې ګینه په نغدو په یو ریټ او په قرض په بل ریټ دی وی زه دا کاروبار کومه په دغه ترتیب باندې په دې مذکوره طریقې دا جایز دی که ناجایز دی؟ وروره یو خو حواله داسې که تاسو له مثال هلته تاسو مثال په توره سویم سعودي کې یو سړی وي او دغه دوکان یې حوالې هلته خلک ریال ورته حواله کړي چې دا زمونږ پاکستان ته واستوه. دلته پاکستان کې ستاسو بل ملګری وي پاکستان کې هغه دا پیسې ورکوي، نو د حوالې د کاروبار د حیثیت د قرض لري. صحیح شو؟ پاکستان کې چې په کوم ورځ باندې دغه درهم ورکوي نو یا خو به ټول هغه درهم ورته ورکوي چې کومې تا ته درکړي دي، او کنه د پاکستانو پیسو کې دا ورکوي نو دلته به درهم هغه ریټ ورته ورکوي چې کم ریټ دلته په مارکیټ کې چلیږي. د مارکیټ د ریټ نه کم او زیات هغه ته نشي چلولی، دا ګناه ده. بل کستا مقصد دی چې تصرف تا ته خلک راځي او د چین د روپۍ تا نه اخلي پاکستانی تا ته درکوي او ته چې کم دی قرض باندې نه بلکې په نقدو دا معامله کوي او د مارکیټ د ریټ نه لږ ریټ تیز چلی، لکه څنګه چې شاه صاحب مبارک وفرمیل چې 24.10 پیسې باندې د چین روپۍ وي او ته په 24.15 باندې ورکې او خلکو ته پته وي بیا م اخلي، نو بالکل جایز ده، دی کې بیا څه قباحت نشته. خجی جزاک الله. صبح ورونه چې زمونږ دا پروګرام ګوري تاسو ټول نه زمونږ یو درخواست دی او هغه دا چې مونږ سره د نیکۍ په کار کې تعاون وکړئ. دا پروګرام د کتون وړاندې اول شیر کې په خپلو ګروپونو کې د آیډیانو نه د خپلو چینلونو نه دا پروګرام مخکې ورسوئ. د نیکۍ په کار کې تعاون وکړئ، کېدای شي د دې یوې مسلې باندې څوک عمل وکړي هغه ته چې الله څومره اجر ورکوي دغه عمره اجر برابر به الله تعالی مونږ تاسو ته رانصیب کړي. د نیکۍ په کار کې تعاون کوئ، دا صدقې جاریه په نیت باندې الله تعالی به تاسو له جزای خیر درکړي. خجی مفتی سے محترم ډیره مننه. بل یو مرګره اغي دا تپوس کوي سلام را لېږي دغه سلام ته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. اغي وی چې زما د یو کال نه د دې خلاص دا جوړ خوږي ما ته داسې یو وظیفه وخایي چې زما دا جوړ په الله تعالی خګي دی وزدي ته ډیر خفه ما پریشان ما نو کستاسو اجازه ته دا وظیفه قسم زما کار دی دا ورته زو خیمه. حدیث مبارک کې داسې مرضی سالفاس خودل شوی دي چې د کم چا یو ځای خوږیږي دردمن وي دغه درد په ځای باندې لاس کیږي دا کلمات دی وی اعوذ بعزت الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. ته دغه خپل چې کم دردمن ځای دی متاثر ځای دی خوږیدون کې دی دا په خپل باندې دموا سحر او ماخام روزانه دموا او دا چې کم د درد ځای دی نو دا 19 لاس پکې دا او بیا بسم الله الرحمن الرحیم اوایا بیا دا کلمات ځان تولی کا دا زده کا زی تا دا پاره بیا دوهراوم دا زی بدی نیولې وی دا کلمات به اعوذ بعزت الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. دا کلمات وکړه وایا دا هر ځل ویلو نه مخکې بسم الله ور سره وایا بیا په دغه خپل متاثر زی باندې شف کوا ان شاء الله العزیز الله تبارک وتعالى تعالی صحت او شفا در کی الله تعالی دې تاسو د خپل خپل لاړې دارو کی او د خوشاله ژوندۍ د خدای نصیب وګرځولې کا. خجی مفتی سے محترم زمون بل یورور فدا الله د جنوبي وزیرستان نام هغه دا تپوس کوي و زما یو دوست او هغه شیعه دی دغه شیعه مرګري بچی نشته دی آیا زه دغه شیعه مرګري ته د اولاد د نارینه اولاد یا د اولاد دعا غوښتل شم کنه هغه د پارزه دعا کول شم کنه شم کولې؟ اروره اولا خو د خپل مرګري د پاره د هدایت سوال کوا چې الله تعالی د ته هدایت نصیب کی او خدای تعالی د اهل سنت والجماعت کی هغه نرستو د انساني په انسانیت په بنیاد باندې د لپاره چې کم دی د اولاد دعا هم غوښتل شي کوه ورته. خجی جزاک الله. زمون بل یو ورور د ملیشیا نه سلام را لیږي هغه یو څو پوښتنې کوي. یو پوښتنه دا کوي هغه وایي چې زه کله تنخواه واخلم نو زه په دې خپله تنخواه کې 50 رنګې خالص د الله تبارک وتعالی د رضا دپاره په لاره کې چې کوم دا بېوسه معذوره یا دا غریب خلک ناست وي زه هغوی ته د الله تعالی په رضا باندې دا ورکوم او دغه اکثریت دا غریب خلک چې هلته ناست دي هغه یا هندوان وي یا غیر مسلمه وي کافر وي دغه پیسې تقریبا پاکستانی 1500 روپۍ ته نه جوړیږي. ما ته بعضې مرګري وایي چې دی له مو ورکوئ نو آیا دا جایز دی چې زه دغه بېدینه خلکو لره یا کفارو لره د خدای په نوم باندې د خپل تنخواه نه دا 50 رنګې هغه ملیشیا ورکوم دا جایز دی که ناجایز دی؟ وروره چې کوم نفلي صدقات دي
هغه مسلمان ته هم ورکولی شي، کافر ته هم ورکولی شي. یعنی که دا ته نفلي صدقه کوي نو بالکل کافرو ته هم ورکولی شي. او فرضي صدقات چې کوم دی لکه مثال زکات شو یا داسې بل سرسایه شوه یا نظر شو چې کوم وجوبي او فرضي وي هغه بیا کفارو ته نشي ورکولی، نو که دا ته نفلي صدقه کوي بالکل ورکولی شي، جایز. خجی جزاک الله. مفتی سے محترم د دې مرګري دویم تپوس او پوښتنه دا ده دی وایي زه هره میاشته کې پاکستان ته 40 یا 30,000 روپۍ پاکستان ته لیږم کم یا زیات، نو آیا په دغه پیسو کې په ما باندې زکات ورکول لازم دي که نه دي لازم؟ پاکستان ته دا لیږم دی وایي هغې زکات نه ورکوي نو زه به دې زکات ورکومه که نه؟ روره که چېرته ته دا کم 30 40 یا 50,000 روپۍ پاکستان ته رالیږې، که چېرته تا سره همدغه پیسې وي د نه ما سوا نورې پیسې در سره نه وي، یعنی ته صاحب د نصاب نه یې. صاحب د نصاب مقصد دا چې 52 تولې چاندې قیمت تا سره نه وي همدا پیسې وي او میاشت په میاشت ته رالیږې او دا خرچ کېږي کور کې او تا سره نورې پیسې نی، نو بیا په دې روپو کې تا باندې زکات نشته. او که چېرته ته صاحب نصاب یې او دا پیسې هم تا ته راشي او دا تا سره وي یا کلی کې هلته چې کوم دی هغه صاحب نصاب وي خلک او دا پیسې هغوی ته راځي او د هغې نصاب باندې کال تیر شوي وي او دا پیسې هم ور ورسېږي او ضرورت کې استعمال نشي، نو بیا په دې روپو کې هم ورباندې زکات شته دی. جزاک الله. زمونږ بل یو ورور عبدالرحمن د نایب خان ګڼی هغه سلام را لیږي، د هغې سلام ته وعلیکم السلام. هغې وایي زما والد صاحب بیمار دی، په ملا کې ګولی ده، هغه په ولاړه او په ناسته باندې مونځ نشي کولی د تکلیف د وجې نه، دردونو د وجې نه. او زما والد صاحب هغې د مانځه دپاره ما یو کورسی واغست، هغه په کورسی کې په ناسته باندې مونځ کوي. ما ته بعضې خلک وایي چې دا جایز نه دی، دی به په کورسی کې نه همداسې په اشاره دې مونځ کوي، همداسې دې مونځ کوي، په کورسی کې مونځ نه کېږي. نو دی دا تپوس کوي چې آیا زما د والد صاحب د عذر په بنا باندې په کورسی کې مونځ جایز دی که ناجایز دی؟ روره که ستا والد صاحب حقیقت کې معذور وي، عذر لري او دی قیام نشي کولی، یعنی په ولاړه باندې مونځ نشي کولی، او نه چې کوم دی په ځمکه باندې په ناسته مونځ کولی شي، یعنی په ځمکه باندې په ناسته مونځ هم نشي کولی، نو په دې صورت کې بیا په کورسی کې ورته مونځ کول بالکل جایز دي. وګوره قیام یوازې دا نه چې داسې فرض نه دی چې مثال ټول مونځ کې سړی ودرېدی شي. زموږ فقهای کرامو لیکلي دي که یو سړی په قدر د الله اکبر دا تکبیر تحریمه اولنی دا هم دی په ولاړه ویلی شي یا یو آیت 2 آیته دی په ولاړه باندې ویلی شي، نو دی به دغه قدرې مونځ چې کوم دی دا په ولاړه باندې کوي، هغې نه بعد د نور بیا څو شي دی بیا کینی که نور طاقت نه لري. دا نه چې ابتدا نه یو سړی د تکبیر تحریمه یا د یو آیت یا د یو رکعت د ولاړې چې کوم دی قوت لري او دی د ابتدا نه مونځ په نسته باندې شروع کړي، نو دا مونځ بیا نه کېږي، نو که عذر ورته وي بیا کېدی شي. حجی جزاک الله. مفتی سے محترم زمونږ بل یو ورور شاه حسین د ابو زبینه هغې سلام را لیږي، د هغې سلام ته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. هغې دا تپوس کوي چې د 4 رکعاتو تراوو په درمیان کې دا کومه ترویحه وي، دا کومه ناسته وي، په دغه ناسته کې وي مونږ دا درېمه کلمه وایو، نو آیا دا درېمه کلمه یو ځل ویل پکار دي او که نه دا 3 ځل ویل پکار دي؟ او دا درېمه کلمه دا به صرف امام وی که نه مقتدیان به هم وی؟ او یا د مقتدیانو کې یو کس په زوره باندې وی دا نور ټولې اوري، یا دی وی د درېمې کلمې په ځای باندې سړی د قرآن یو مختصر آیات وی، نو دا څنګه دی؟ دا ویل پکار دی یا نه دی پکار؟ شاه حسین وروره اصل کې زموږ فقهای کرام لیکي چې هر 4 رکعات نه رستو دومره ناسته چې کوم دی مستحب ده چې څومره وخت کې تا دا 4 رکعات دا څه کړي وي ادا کړي وي، دا ناسته مستحب ده. دې ناستې یعنی دې وقفې دوران کې که یو سړی نفل کوي، که د قرآن تلاوت کوي، که تسبیح وایي، که لا اله الا الله وایي، که ذکر کوي، که درېمه کلمه وایي، یا د تراویحو بعضې چې کوم دی کتابونو هغه خپل تسبیح ذکر کړی دی که هغه وایي، نو دا ټول کارونه بالکل چې کوم دی جایز دي. نو دا درېمه کلمه هم ورکې ویل جایز ده، خو لازم مې نه ګڼې دا هم ویلی شي بل هم ویلی شي، یو ځل هم ویلی شي، 2 ځل هم ویلی شي، 3 ځل هم ویلی شي، بلکې دومره وخت هم پرې راګیرول مستحب دي چې سړی څومره وخت کې 4 رکعاته تراویح کوي دومره وخت پرې راګیرول، که دومره وخت هم پرې راګیر کې هغې کې ته 10 ځل ووایي نو هم څه پروا
نه کوي کولی شي، بلکې دې دوران کې نفل هم کولی شي. امام مالک رحمه الله هغه د 36 رکعاته تراویح قایل دی. دا 36 رکعاته تراویح نه وي، د 20 رکعاتو کې 4 وقفې راځي. نو هغه 4 وقفو کې به امام مالک رحمه الله دغه مسلکیانو هغوی به چې کوم دی 4 رکعاته نفلونه کول. نو 14 رکعاته نفلونه شول، 4 او 20 رکعاته تراویح شوي، نو ټول 36 رکعاته وګرځېدل. مقصد ټول نیک کارونه ورکې کولی شي. خدي جزاک الله. مفتی سے محترم همدغه زمونږ شاه حسین رور د دویم یو تپوس هم کوي. دی وایي زه دلته په دې ابوظبي کې په یو کمپنۍ کې لیبر یم، 8 ګنټې ډیوټي کوم. د ډیوټۍ د ټایم نه علاوه زه بیا خپله ډایره کې خپله کمره کې هلته زه ټیلر یم، نو بیا ټیلري کوم، ګنډل کوم. خو دا ګنډل زه چې کوم نو دا خو هلته د هغې بجلي استعمالیږي. نو آیا دغه د بجلۍ استعمال ما دپاره څنګه دی، روا دی که ناروا دی؟ شاه حسین وروره د کمپنۍ د اجازت نه بغیر د هغوی بجلی تا دپاره استعمالول دا ناروا دي. یا خو کمپنۍ مشر نه اجازت والا چې د چا کمپنۍ وي که هغې اجازت درکړه بیا صحیح ده، که اجازت نه وي نو په پټه باندې استعمال دا ناروا دی. خدي جزاک الله. زمونږ بل یو ورور د سعودي ریاض نه هغې سلام رالیږي، هغې سلام ته وعلیکم السلام ورحمت الله. دغه ملګری یو تپوس دا کوي چې دلته زمونږ چې کوم دی جماعت کې پیش امام دی هغه عموما 8 رکعاته تراویح کوي. نو دی دا وایي زه د 8 رکعاته تراویح د امام پسې کوم، باقي بیا ځان نه لاړ شم 12 رکعاته په خپله ډایره کې کوم. دا طریقه څنګه ده؟ زما د پسې دا تراویح دا ټیک دی یا نه دی ټیک؟ او دی ورسره دویم یو تپوس دا هم کوي دغه امام چې دی نو د په مانځه کې تراویحو کې قرآن راغستی وي، قرآن یې کلو کړی او مخې ته یې نیولي وي، د قرآن نه تلاوت په دې مانځه کې کوي، لوستل د قرآن نه کوي. نو آیا دغه امام پسې زما مونځ جایز دی که ناجایز دی؟ زه د پسې تراویح کوم، دغه 8 رکعاته د پسې 12 ځان له، دغه طریقه څنګه ده؟ او دا د قرآن نه تلاوت کول دا څنګه دا جایز دی یا نه دی جایز؟ وروره دا 8 رکعاته تراویح والا پسې اقتدا د سره چې کوم دی ټیک نه ده، ځکه دا ځان ته اهل حدیث وي غیر مقلدین دي. د دیوبند علماو دا لیکلی دي چې د غیر مقلدینو پسې اقتدا چې کوم دی دا مکروه تحریمي ده. د دې په اقتدا کې چې کوم منځ ادا شي د هغې اعاده څه ده؟ دا واجب د دوباره راګرځول لازم دي. نو تا باندې د دې تراویحو دوباره راګرځول چې لازمي نو کې وسله دې پسې چې کوم دی دا تراویح کېږي نه. لحاظه په خپل ځای کې چې کوم دی د سر نه یعنی ابتدا نه هم 20 رکعاته ځان ته مونځ کوه، دې پسې اقتدا مه کوه. بل د احنافو زمونږ په نیز باندې د امام ابو حنیفه رحمه الله په نیز باندې د مصحف نه تلاوت کول په مانځه کې چې بیا د لاذان سره هم نیولي د عمل کثیر دی، په دې سره مونځ فاصلیږي، مونځ د سره کېږي نه، نو د امام مونځ نه دی شوی. او حدیث مبارک کې راځي الامام ضامن، امام چې کوم دی دا ضامن دی د قوم د مانځه، چې د امام مونځ ونه شو د قوم مونځ هم نه کېږي. لہذا د کې په دې صورت کې هم د پسې اقتدا صحیح نه ده، مونځ ورپسې نه کېږي، ځان ته تراویح کوه. خدي جزاک الله احسن الجزا. مفتی سے محترم په تیر پروګرام کې بعضی دوستانو په کمنټسونو کې مونږ ته د دعا درخواست را لېږلی، لکه ولی حضرت صاحب هغې ویل چې ما ته دعا وکړئ. محمد اسماعیل صاحب د دعا درخواست را لېږلی، مونږ خو په خپلو دعاګانو کې یاد کړي دي، بیا به مو یادو. الله مو دواړه جهان اخیسته کا، الله تعالی د خپلې بندګۍ او د عبادت توفیق دله درکا، او هر مشکل هم الله تعالی د دنیا او د آخرت آسان کا. زمونږ بل یو ورور زاهد خان په نوم هغه ویل زه قرضدار یم، ما ته داسې دعا وکړي چې الله تعالی مې د قرضونو نه خلاص کړي. نو الله تعالی دې ستا هر مشکل آسان کړي، د هر قرض نه دې الله خلاص کا، او الله تعالی د غیبي حلال رزق دروازې په تاسو باندې پرانستې کړي. د روژې ماتي په ټیم کې دعاګانې ځان تم کوه، او دغه ټیم دعا خامخا قبلیږي، او په کلک اعتماد سره د ډنه دعا کوه. روژې ماتي کې تاجیل دومره مه کوه چې د قبل الوقت روژه ماتې، او مطلب بعضې خلک هغه دعا پرېږدي. روژې ماتي ته چې لږ وخت پاتې شي د هغې نه مخکې کښېنه، ښه په اخلاص سره ښه د ډنه دعاګانې کوه، الله تعالی به انشاءالله العزیز تا د قرضونو نه خلاص کړي. زمونږ بل یو ورور بخت افسر په نوم باندې هغه وایي ما ته د نارینه اولاد دپاره دعا وکړئ. اولاد چې نارینه اولاد راته الله تعالی راکړي، نو موږ دعاګانو کې یاد کړی وي، انشاءالله بیا به دې م یادو. الله تعالی دې ستاسو د هغې د نارینه اولاد د خوشحالونو ډک وګرځولی کړي. څومره دوستانو چې موږ ته سلامونه هم را لېږلي په تیر درس کې بعد کې، نو هغې ټولو سلام ته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. دوستانو زموږ یو غوښتنه تاسو نه دا ده چې تاسو دا بیان مخکې ځان سره شیر کړئ په ګروپونو کې، آیډیانو نه، چینلو نه،
او کوشش وکړئ د نیکۍ په کار کې موږ سره भरपूर تعاون وکړئ. نور هیڅ د تعاون توقع موږ تاسو نه لرو، یعنی مطلب موږ سره هیڅ د دنیا لحاظ باندې هیڅ تعاون مه کوئ، صرف دومره تعاون وکړئ د دین په کار کې تاسو موږ سره چې په دې نشر او اشاعت د دین کې او د افهام او تفهیم کې او په دې درس او تدریس سوالونو جوابونو کې تاسو موږ سره خپل حصہ دا واچوئ چې صرف دا بیان شیر کړئ. کې دې شي دی کې د چا په اورېدو د چا زندگی بدل شي، د یو چا نه چاته خیر ورسیږي، یو چاته د نیکۍ ذریعہ د وګرځيږي، چاته الله تعالی د بندګۍ توفیق په دې باندې ورکړي. ما د ډیرو یارانو نه وورید او رابطې را سره دینه بعدو کې مخکې چرته زموږ تعلق یا سره پہچان نه او خدای شدینه بعد را سره ډیر داسې تعلق یا محبت اظهار کو چې په دې درسونو په ورېدو باندې مونږ کې ډیره تبدیلی راغه، مونږ د ډیر څه نه خبر شو، زموږ سترګې وغړېدې، مونږ ته د ډیرو نیکو توفیق خدای راکو. زه ورته یم الحمدلله الله تعالی دې مزید توفیق هم تاسو در نصیب وګرځولی کی. نو دا مسلې تاسو نشر کوئ کېدای شي د دې په ورېدو چاته الله تعالی ډیر لوی خیر ورکړي، هدایت ور نصیب کی، د نیکۍ عبادت توفیق ولا خدای ورکړي او اصلاح په د معاشري کیږي. زموږ مقصد هم د دې پروګرام د شروعات نه خالص د الله رضا، د دین خدمت، د معاشري اصلاح او په صدقې په نیت د صدقې جاریه باندې دا نشریات کول دي. زمونږ بل هیڅ غرض نشته، الله شاهد دی. خجی زمونږ بل یو ورور عبدالرحمن صاحب هغې دا پوښتنه په تیر کمنټس کې کړې وه چې د حکومت وقت د اعلان نه بغیر روژه نیول څنګه دي، دا جایز ده که ناجایز ده؟ او دی ورسره دا تپوس هم کړی دی چې تیر کال د حکومت وقت د اعلان نه بغیر خلکو روژه ونیوه او د شپې تراویح نه وي کړی، نو چې تراویح ونه کړي دا روژه کېږي که نه کېږي؟ دا دوه پوښتنې موږ نه کوي. عبدالرحمن اروره د حکومت د اعلان نه بغیر روژه نیول، چونکې کله حکومت داسې وي چې هغه عباداتو پابندي نه کوي، خیال نه ساتي، لکه مونږ تاسو خپله چې کوم دی مشاهده کو مونږ تاسو ګورو. ما په خپله باندې یو کال داسې هم راغلی دی چې زما اوښې په پنډۍ کې اوسېده او د اختر میاشت ختلې وه په دوربین غوسه کې چې زه به دا ووایم چې مبالغه پکې وکړي چې د چا ډېر نظر کمې او چشمې اچولې وي هغې هم کته وړو هم کته، لیکن د حکومتي خلکو بیا هم روژه وولې ځکه حکومت اعلان نو کړی د اختر. نو ما خپل اوښې ترنګ وکړو، ما ورته څنګه روژه ده که اختر دی؟ وي زما خو روژه ده. ملته دا میاشت نه ویني، وي میاشت خو ګورو لیکن حکومت اعلان نه دی کړی. نو چې دغسې حکومتي په دې باندې به څه اعتماد وشي؟ او دا اوس حالیه کې دې روژې کې تاسو ګورئ د قاسم علي خان مسجد دې ځل چې کمیټي په کومه ورځ باندې کېناستل پکارو چې هغه یو کم دېرشم د شعبانو په هغه ورځ باندې د قاسم علي خان د مسجد نه غیر چاپېره خلکو ویل چې فوجیان یې ودرولي او خلک یې د هغوی مسجد ته نه راپرېښودل. نو چې داسې حکومت یې په دې باندې وسې اعتماد وکړي. بل زموږ فقها او د حدیثو نه دا مسله هم ثابته ده چې مشرق والا میاشت وویني نو مغرب والا ته چې خبر ورسیږي هغوی روژه نیوی شي، هغوی به روژه نیسي. نو سعودي والا سعودي هلته میاشت ګوري، هغوی اعلان کوي، نو د هغوی سره که یو سړی روژه ونیسي نو بالکل صحیح ده، اگر که حکومت اعلان نه وي کړي. پاتې شو دا چې تراویح ونه کړی شي او روژه سړی ونیسي، روژه کېږي که نه؟ بالکل روژه کېږي، روژې کې څه نقصان نه راځي او تراویح خیر کول پکار دي، سنت دي. که یو سړی په طریقې د دوام سره پرېږدي ګناهګارېږي رستو راځي، خو که چا تراویح ونه کړي نو روژه نیوی شي، روژې کېږي. خجی جزاک الله. مفتی صاحب محترم، په تیر درسونو کې موږ یو ملګري تپوس 2 سوالات کړو، د هغه یو سوال موږ حل کړی، دویم سوال هغه د تراویحو باره کې کړی چې په تراویحو باندې موږ ته لږه روشنایي واچوئ، تراویحو باره کې لږ وضاحت راته وکړئ، تراویحو په اهمیت باندې یا د دې په حقیقت باندې لږه روشنایي لږ سات کې، اگر چې ټایم مختصر دی خو لږ وضاحت موږ ته دې پکار دی. وروره یو خو د تراویحو ثواب دی. نو حضرت ابو سلمه رضی الله تعالی عنه د خپل پلار عبدالرحمن نه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د رمضان د میاشتې ذکر وفرمایلو. دا د ابن ماجه شریف روایت دی او نبی علیہ السلام مبارک داسې وفرمیل چې دا داسې میاشت ده چې الله د دې روژې په تاسو باندې فرض کړي دي او ما د دې قیام یعنی دا تراویح تاسو ته سنت ګرځولی دي. نو څوک چې د دې میاشتې روژې ونیسي او په دې میاشت کې قیام وکړي یعنی د تراویح دا چې کوم دی ادا کړي ټوله میاشت، نو هغه د ګناهونو نه داسې پاکیږي لکه په کومه ورځ چې د مور نه زیږېدلی وي. دا خو د تراویحو څه شو؟ هغه اجر و ثواب شو. پاتې شو ده
چې د تراویحو د رکاتو تعداد چې کم دی دا 20 رکات دي. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام مبارک نه روایت ذکر کوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک به د رمضان په میاشت کې دا 20 رکات څه کولې تراویح کولې. اگر چې بعض خلک په دې باندې څه کوي اعتراض کوي چې دا حدیث ضعیف دی ځکه دی کې ابراهیم ابن عثمان راغلی دی وغه راوی ضعیف راوی دی. لیکن ګوره وروره کوم روایت د دې چې کوم مسائل د عمل سره تعلق ساتي نو د دغه روایاتو دارومدار دا په تعامل د خلکو باندې چې خلک په دې کې څنګه عمل کوي. نو کوم روایت چې داسې چې هغې ته تعامل یعنی تلقي بالقبول حاصل شوي خلکو چې کوم دی هغه قبول کړي وي او په هغې باندې په هر دور کې عمل کړي وي نو په دې صورت کې د دغې سند د دغه حدیث په سند باندې کلام ته هم ضرورت بالکل نه وي. دا محدثینو اتفاقی فیصله ده چې کوم حدیث ته تلقی بالقبول حاصله شوه یعنی خلکو په هغې باندې عمل هغه چې کوم دی وکړو نو بیا د هغې سند باندې کلام ته ضرورت بالکل نشته دی. او د هغې ډېر مثالونه شته لکه ګوره په خوب باندې اودس ماتیږي دا چې کوم روایاتو نه ثابت دی نو محدثین د هغې باره کې فرمایي دا روایات ضعیف دي. لیکن دغه روایتو ته تلقی بالقبول حاصله ده. تمام خلکو په دې باندې عمل کړی دی چې په خوب باندې اودس ماتیږي نو لحاظه د دغه روایتو سند باندې کلام ته ضرورت بالکل نشته دی. دا ما یو نمونه درته بیان کړ ډېر داسې روایتونه شته مونږ که په هغې باندې لګیا شو نو مونږ سره وخت لږ دی بیا وخت ډېر زیات غواړي. نو لحاظه د دې حدیث سند باندې کلام ته بالکل ضرورت نشته. او بیا علاوه د دې نه دام ویو چې دا کوم خلک چې په دې حدیث په سند باندې اعتراض کوي چې دې حدیث کې ابراهیم ابن عثمان راغلی دی عمدک خلک بیا چې کله د جنازې په مانځه کې د فاتحې فرضوالی ثابتوي چې جنازې مانځه کې فاتحه ویل فرض ده یا لا اقل سنت ده دوی دا وایي زموږ په نیز باندې فرض مرض نه ده نو هغې بیا عمدغې سند نه عمدغه سند چې دا کوم ما درته حدیث ویلو د عبدالله ابن عباس صاحب دا چې په کوم سند باندې نقل شوی دی په دغه سند باندې بیا دوی روایت ذکر کوي او هغې نه د فاتحې فرضیت ثابتوي لکه البانی د دوی مشر دی هغوی دا کار کړی دی. نو بیا دغه وخت کې دی عمدغه روایت کې ابراهیم ابن عثمان راغلی دی دی په د فاتحې فرضیت جنازه کې ثابتوي دغه وخت کې دی ته دا یاد نه وي چې دا راوي چې کوم دی ضعیف دی او په ده باندې استدلال ټیک نه دی. او د دې نه علاوه د تراویحو دا شروعوالی چې کوم دی تراویح خو نبی علیه السلام مبارک کړي دي خو دا باقاعده په جماعت سره چې شروع شوي دي د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په دور کې تقریبا 14 هجری وا چې په جماعت سره د دې منځ اهتمام وشو. صائب ابن یزید رحمه الله فرمایي قال كنا نقوم في زمن عمر بن الخطاب ب20 رکعتا والوتر مونږ د عمر فاروق سے په زمانه کې بس کولی 20 رکعت تراویح به مو کولی او وتر به مو هم کول. دا لکشن تفصیل می درته کو الله تعالی دې مونږ ته عمل نصیب. جزاک الله احسن الجزاء. زمونږ بل یو ملګری عمر باچا هغې د روجې باره کې تپوس کوي چې روجه څه ټیم بندول پکار دي د روجې د بندولو ټیم دی مونږ نه پوښتي د روجې د بندولو ټیم ورته وښایي. صحیح د روجې د بندولو دا سوال مونږ مخکې هم تیر ځل کړی و او بیا هم واوره خیر دی روجه چې کله صبح صادق وخیږي نو صبح صادق نه رستو بیا خوراک کول نه دی پکار او صبح صادق خطو نه یو 4-5 منټه مخکې روجه بندول پکار دي چې د هغې دپاره طریقه څه ده دا نقشې شته دی خو تاسو ته شاسې مخکې ویلو چې د هر چا په نقشه باندې اعتماد نه کوئ دا خو چا پکو والا جوړه کړي او چا چې کم دی څوک هغې خو په دې ټیمونه نه پوهېږي نو صحیح نقشه زموږ د پیج نه تاسو ته څه شوې ده هغه نشر شوې ده غالبا هغې کې ټیمونه شته چې روجه به څه ټیم ماته او څه ټیم بیا بندې هغه بیا وګورئ زموږ پیج نه. جزاک الله. څومره یاران چې په دې هفته کې یا په دې اوس پروګرام کې نوي زموږ د بیان ته راغلي دي پروګرام ته راغلي درس ته راغلي دي ټولو ته مونږ هرکلی وایو او یو التماس د نبي هم کوو چې دا پروګرام مخکې نشر کوي د صدقې جاریې په نیت باندې که تاسو کې چاته څه قسم اشکالات وي سوالونه وي پوښتنې وي نو مونږ سره د وټساپ په لاره باندې تاسو رابطه کولی شئ. زموږ د وټساپ شمیره هغه 03350 او 551 یعنی مطلب دا دی چې 0336 54 65 134 دا زموږ د وټساپ نمبر دی
تاسو کولی شئ چې موږ د خپلې پوښتنې په دغه واتساپ نمبر په ذریعې سره وکړلی شئ. بل مفتي صاحب محترم چې دا څنګه وفرمایل د روجې ماتي او د روجې بندولو په ټایم کې ډېر احتیاط پکار دی. موږ تاسې کالو سر په هر جومات کې یو دایمي نقشه لګېدلې وي چې په هغې باندې کالو سر موږ تاسې منځونه کوو، که هغه د جمعې مونځ دی، که هغه د اختر مونځ دی، که هغه د 5 وخته مونځ دی، د دغه نقشې په رڼا کې موږ تاسې دا منځونه کوو. لہٰذا په رمضان المبارک کې بیا نورو نقشو ته څه ضرورت پاتې شو چې نوې نوې نقشې چاپ شي، ور سړی چاپ کړي او بیا روباسي مارکیټ ته نه ډک وي او یو وي چې ځان په دې ټیم کېږي، بل وي چې په دې ټیم به کېږي. یو نقشې ته هم د سره ضرورت نشته دی. په جوماتونو کې دایمي نقشې لګېدلې وي، کالو سر موږ تاسې په هغې باندې عمل کوو. دا مونځ فرض دی، اهمترین عبادت دی، هغه موږ دغه نقشې په ذریعه باندې کوو. نو لہٰذا هم دغه نقشونه فایده واخلئ. او بیا هم ستاسو د سهولت دپاره که هر چاته نقشه نه رسېدلي صرف جومات پورې خاص وي، نو موږ د پېښور اوسېدونکو، د پېښور د مضافات اوسېدونکو دپاره موږ دا نقشه خپل ځاني د زړو نقشو سره د هغې یو تحقیق کوو او د هغې مطابق بیا جوړوو. نو دغه نقشه تقریبا موږ نشر کړې هم ده د پېښور د اوسېدونکو خلکو دپاره. دغه نقشه تاسو کتلی شئ. یو مهرباني دا وکئ، هغه نقشه چې کومه دایمي نقشه ده هغې کې دا ویم چې د صبح صادق ټیم دا دی، خو د دې صبح صادق د ټیم نه 15 منټه مخکې تاسو خپل روژه بندوئ. هغه خپل روژه 15 منټه مخکې احتیاطاً بندوي. دا ډېره ښه خبره کړې ده. ګوره زمونږ دا بعض ورونه ما په دې خپلو سترګو داسې خلک ولیده په حرمینو کې هم او دلته پاکستان کې بعضې علاقو کې هم چې د سحر اذان شروع وي نو دوی به ویل ورمنډه که شا بلا بانګ نه دی ختم او بوس کا. نو دا اذان خو اله کېږي چې کله وخت د سبا داخل شي. نو چې وخت د سبا داخل شو، د سحر اذان شروع شو، ته په دغه وخت اوبس کې نو سبا داخل شوی دی، ستا روژه خو لاړه او بو ځان سره یوړله. نو دغه د سحر اذان په ټیم به خوراک سکاک نه کې. کله چې سبا داخل شي ستا په خوله کې دا کوم نوړی وي نو دا مه تېروه، دا واپس کا. په خوله کې د کوم ګوټ د اوبو دی هغه هم واپس کا، هغه مه تېروه. نو د دې وجې نه احتیاط دا دی چې دا کومو نقشو کې دا کوم ټیمونه ښودلی شوي دي د دغه ټیم نه 4-5 منټه وړاندې خپل روجې بندوئ. او چې کله د روجې ماتي ټیم راشي نو په دې نقشه کې چې کوم ټیم د ماښام د غروب آفتاب ښودلی شوی دی، دغه قالم نه بعد ته واپسې قالم تاسو ګورئ، قالم کې هغې لیکلي دي وایي تاسو د دې روجې د غروب آفتاب د ټیم نه 3 یا 4 منټه بعد روجه ماتوئ او 3 یا 4 منټه بعد تاسو خپل افطاري کوئ. د دې وجې نه احتیاط پکار دی. زموږ چې دا کومه نقشه کې ټیم ورکړلی شوي دغه ټیم چې څنګه داخل شي یعنې غروب آفتاب نو دا منټ نیم پکې وي چې اذانونه به شروع شي او تحقیق نه کوي. اکثر چې دا اذان هم کوي عوام خلک کوي، تاسو وګورئ اکثر جوماتونه کې. او بیا چې د یو جومات اواز بل جومات ته ورسي دا بانګ نو بل بانګیم ورمنډه کې جومات کې الله اکبر شروع کی نو تحقیق بیخي نشته دی. دا ته نه ګوري چې هغه 2 منټه مخکې اذان وکړو یا 3 منټه مخکې اذان وکړو. د ماښام که یو سړی د خپل وخت نه 2-3 منټه وروسته روژه ماته کې هېڅ ګناه پکې نشته. کراهت په هغه صورت کې دی چې کله یو سړی دومره انتظار کوي چې ودرېږي د اسمان ستوري ښکاره شي نو په دې وخت کې بیا مکروه دی، دا کراهت لري. که ته د خپل وخت نه یو 2 منټه بعد روژه ماته کې نو ګناه پکې نشته دی. خو مطلب مې د خبرې دا دی چې په روژې ماتې کې تعجیل پکار دی. حدیث کې وایي تعجیل دومره کوه چې کله وخت داخل شي نو بیا تاخیر مه کوه. خو داسې مه کوه چې وخت لا داخل نه وي ته مخکې نه روژې له درس ورکړې روژه ماتې. زما د ټولې خبرې کلام خلاصه دا شوه که ته د خپل وخت نه نیم منټ مخکې روژه ماته کې نو آیا ستا دا روژه وشوه؟ او که نه د خپل وخت نه ته یو منټ وروسته روژه ماته کې نو آیا ته پې ګناهګارېږي؟ نو احتیاط کوئ. دا 15 یا څه د پاسه 15 غنټې روژه په دې منټ نیم باندې مه خرابوئ. د ماښام په روژې ماتې افطاري کې هم ډېر احتیاط وکئ او د سحر په سحري کې یعنې په پښمني کې هم بندولو کې ډېر احتیاط کوئ. دا خپل روژې هسې مه بربادوئ. نبي علیه السلام فرمایي ډېر کرت یو روژهدار روژه ونیسي دته سوا د لږ او تند نه هېڅ نه ملاویږي، هېڅ اجر په دې روژې نیو باندې مرتب نه وي ورته. ولې یا خو ده په دې روژه کې داسې اعمال کړي، داسې ګناهونه یې کړي وي چې د هغې په وجه د روژې هغه نورانیت او اجر برباد شي. او یا دا مقصد چې د روژه خو ونیوله ټوله ورځ خو د بې ټیمه شروعات کړي دي یا بې ټیمه ماته کړي نو ګوره دې شي نه ځان وساتئ. په دې روژې نیو کې ډېر احتیاط کوئ، د روژې په ماتولو کې هم ډېر احتیاط وکئ. ښه جي مفتي صاحب محترم زمونږ بل یو ورور ولی حضرت صاحب هغه سلام را لیږي. هغې سلام ته وعلیکم السلام. هغې وی د سحر مونځ زمانه قضا شوی نو د سحر د مونځ دا قضا چې روړم آیا دا به د بل سحر د مانځه نه مخکې روړم یا د بل سحر د مانځه نه بعد د نور خطه نه مخکې بیا روړم؟ دې دغه تپوس کړی دی. ښه جي نو روره چې د سحر مونځ تا نه قضا وي نو یو خو صاحب ترتیب سړی وي چې هغه نه په زندګۍ کې 6 مونځونه پرله پسې قضا شوي نه وي. نو که یو سړی صاحب ترتیب وي د یو سحر مونځ ته قضا شي
نو دله بیا کدی د ماسپخین مونځ هم کوي نو د سحر مونځ به تې اولن کوي، که اولن تې د سحر مونځ نه کړو نو د ماسپخین مونځ د ده نه کېږي. دارنګې د مازدیګر مونځ، دارنګې د ماښام، دارنګې د ماسخوتن. نو که صاحب ترتیب نه وي سړی، لکه نن سبا مونږ او تاسو نه ډېر مونځونه قضا کېږي او قضا شوي دي، نو یا په دې صورت کې چې د یو سهار مونځ قضا وي، په بل سهار کې ته د سهار د مانځه نه مخکې هم قضا راوړی شي، د سهار د مانځه نه پسې هم قضا راوړی شي. د سهار د مانځه نه پس قضایي مونځونه راګرځولی شي، نفلي مونځونه بیا مکروه دي، هغه نشي کولی، اما قضایي مونځونه نو قضایي مونځونه دا کولی شي. او که نور اوختو، د نور خاته نه رستم چې کوم د اشراق ټیم داخل شي نو بیا هم د دې قضا راوړی شي. حجی جزاک الله. زمونږ بل یو ورور عصمت علي اغي سلام را لېږي، د اغي سلام ته وعلیکم السلام. هغه وایي د دفع د بد نظر دپاره مونږ ته یو وظیفه وښایي. نو هغې دپاره خو علما کرام زیات تر چې ښیي دا اخیرني دوه صورتونه، صورت فلق او صورت ناس، دا د قل هو الله احد نه بعد د قرآن چې کوم اخیرني دوه صورتونه دي، دا صورتونه درې ځل وایه. که تا ته خپل د بد نظر شکایت وي، تا باندې بد نظر همیشه لګي، نو ته په ځان شف کوه. او که ته بل څوک دمې نو هغه هم پې دمولی شي، ماشوم وي، نارینه وي، زنانه وي، یا بل څه وي، ته پې هغه دمول کولی شي. یا دویمه طریقه او دویم دم د بد نظر د دفع دپاره چې ښودلی شوی دی، نو هغه دا کلمات دي، حدیث کې راغلی دي: بسم الله ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین حاسد الله یشفیکا بسم الله ارقیکا. دغه کلمات هم په حدیثو کې ښودلی شوي دي. دا کلمات ویلی شي د دفع د بد نظر د پاره یا د بعضې امراضو د پاره د استعمالولی شي. خپل ځان پې دمې نو هغه د آخرني صورتونه وایه، بل څوک پې دمې نو بسم الله ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین حاسد الله یشفیکا بسم الله ارقیکا. دغه کلمات ویلی شي، په دې باندې ځان دمولی شي. خجی زمونږ بل یو ورور عباس خلیل اغي دا تپوس کې چې د ولی الله د قبر سره جهري ذکر کول یا د ذکر حلقه جوړول دا څنګه دي، جایز دي که نه؟ ولی الله رو ذکر جهري چې کوم دی دا د قرآن عظیم الشان د آیاتونو د عموم نه هم ثابت دی. دا غرنګ د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک د ګڼ شمېره حدیث مبارکون هم ثابت دی، بلکې علماو په دې باندې رسایل لیکلی دي. زه تا ته فقط یو حدیث یا دوه حدیث ویمه. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه مبارک بارک راضی دی مبارک فرمای چې ما د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک د مونځ دا ختمېدل، د بخاري او د مسلم روایت دی چې د مونځ دا ختموالی به ما ته څنګه معلومېدو، دا به د تکبیر په آواز سره ما ته معلومېده چې د تکبیر آواز به د مانځه نه رستو څه شو، دا به راپورته شو. نو دا ذکر بالجهر دی. د مانځه نه رستو به د نبی کریم علیه السلام په زمانه کې دا ذکر جهري کېدو، لکه خود عبدالله ابن عباس فرمای چې ان رفع الصوت بالذکر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي عليه السلام. د نبی علیہ السلام مبارک په زمانه کې رفع د صوت یعنی پورته کول د اواز په ذکر سره چې کله به خلک د مانځه فرضي نه راوګرځېدل، دا د نبی علیه السلام په زمانه کې و. دارنګې عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنه د مسلم روایت دی، دی فرمایي قال کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا سلم من صلاته، کله به چې نبی علیه السلام مبارک د خپل مونځ نه سلام واړولو، یقول بصوته الاعلی، په اوچت آواز باندې به مبارک سوی لا اله الا الله وحده لا شریک له. دا کلمات تر اخره پورې نبی علیه السلام به په جګ آواز اوچت آواز باندې ویل. نو لہذا ذکر جهری د حدیثونه ثابت دی. خود فضائل اعمال کې فضائل ذکر کې مولانا زکریا صاحب هم چې کم د روایت ذکر کړی دي چې تاسو داسې کثرت سره ذکر کوئ چې منافقان تاسو ته ریاکار وي یا خلک تاسو ته څه وي لیوني وي، او بیا لاندې فایده کې چې دا لیونی یا ریاکار به تا ته خلک اله نه وي چې ته د جماعت په ګوډ کې ناست او په ځان نه څادر راچولي الله الله په زړه کې کې یې پټ کې، نو تا ته څوک ریاکار نه وي. هر سړی وایي دا وګوره څومره نیک سړی دی، لګیا دی ذکر کوي. وایي ریاکار به تا ته خلک کله وایي او لیونی چې کله په چغو باندې ذکر وکړې په زوره باندې. نو لهذا ذکر جهري د حدیثو مبارکونو ثابت دی، او چې هر کله ثابت شو نو د ذکر جهري دپاره تعین د ځای خو په حدیثو کې نه دی شوی چې فلاني ځای کې به کې او فلاني ځای کې به نه کې. نو که د یو ولی الله د قبر سره
سره وي که په مسجد کې وي که په کور کې وي په هر ځای کې ذکر جهري چې کوم دی دا جایز دی کومو ځایونو کې چې د ذکر ممانعت په حدیثو کې راغلی دلته نشي کولی لکه دا اوس نه وی چې ته د ذکر تعین ذکر د پاره د مکان تعین نشته نو العیاذ بالله په باتروم کې به کوې نه نو باتروم کې خو د ذکر نه منع راغلی ده هلته خو مسنونه دعا هم سړی نشي ویلی نو د ولی الله د قبر سره بالکل که یو سړی جهري ذکر کوي بالکل کولی شي اس ممانعت ورکې نشته دی جزاک الله په دې ذکر بالجهر باندې مونږ خبره لزیات زور ورکو باقي هر ځای کې جایز دی چې کوم ځای کې شرعاً منع نه راغلی هلته ته کولی شي مقبره کې کولی شي او په ذکر بالجهر باندې علامه عبدالحی لکنوي صاحب مستقل رساله لیکلې ده په هغې کې ډېر احادیث جمع کړي تقریبا 55 روایاتو پورې احادیثو پورې کم یا زیات تقریبا هغې په صباحة الفکر کې هغه مبارک را جمع کړي دي په دې کې هېڅ خبره نشته که څوک دا و چې ذکر بالجهر منع یا بدعت دی نو هغې دپاره مطالعه پکار ده د علماء دیوبند د کتابونو یا هغې دپاره د خپلو احنافو فقهاء کرامو یا د لویو اکابرو د کتابونو مطالعه پکار دغه سړی مطالعه نه لري خجی زمونږ بل یو ملګری کامل احمد صاحب سلام را لیږي د هغې سلام ته وعلیکم السلام ورحمت الله هغې وایي د مقتدي د نماز تعلق د امام سره د نیت تړون لري که نه د مقتدي د نماز تعلق د امام د نیت سره تړون او تعلق لري که نه لري اروره د مقتدي د منځ تعلق د امام د نیت سره نشته لکه دا مسله مخکې چا پوښتلې وه چې امام به د مقتدي نیت کوي که به نه کوي ما ویلو امام باندې دا شرط او لازم نه د امام د منځ د صحت دپاره چې هغه د مقتدي نیت وکړي ها د حصول ثواب دپاره د مقتدیانو نیت دا کولی شي داسې نیت دی وکړي چې څو زه د تمامو هغه خلکو نیت کوم چې څوک ما پسې اقتدا کوي زړه کې دې دا راولي نو که چېرته دی دا نیت اونم کې د مقتدیانو نو د مقتدیانو منځ د امام پسې بالکل صحیح دی منځ ورپسې کیږي د مقتدي منځ کې څه فساد نه راځي خجی جزاک الله مفتی سے محترم زمونږ بل یو ملګری سلام را لیږي د هغې سلام ته بیا وعلیکم السلام هغې وایي چې زما یو ملګری دی د هغه رشته نه کېږي د هغه رشتې دپاره مونږ ته یو بهترینه وظیفه وښایي دا وظیفه تاسو ښایي که زه ورته وښیم زه بیا ورته وښیم خجی زه تاسو ته یو وظیفه ښیم دا وظیفه علما لیکي 2 آیاتونه د قرآن دي په 3 کارونو کې ډېر زیات مجرب دي په 3 ځایونو کې ډېر بهترین کار کوي دا 2 آیاتونه دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل ان الفضل بید الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم یختص برحمته من یشاء والله ذو الفضل العظیم دغه 2 آیاتونه د قرآن عظیم الشان چې دي دا د 3 شیزونو دپاره ډېر زیات مجرب دي 3 کارونو دپاره 3 امورو دپاره دا لږ په کلو غوږو باندې وره په دې عملو که انشاءالله تا ته به ډېر خیر او فایده درکړي د کوم انسان چې کاروبار د تجارت وغیره کوي د دکان په شکل باندې یعنی مطلب دکاندار وي او د هغه دکان چلیږي نه ترقي نه کوي نو هغه دپاره پکار دا دي چې د دا 2 آیاتونه د یو نیک او د بزرګ انسان د جامو یو کپړه راوالي او په هغه کپړه باندې دی اولی کی او دغه کپړه دی بیا په خپل دکان کې په دیوال باندې اویزان کی الله تبارک وتعالی با د کاروبار کې برکت هم واچي د دکان به روان شي دا ډېر مجرب عمل دی یو دی د پاره کار کوي دویم دی د پاره کار کوي چې کوم انسان د کوم انسان چې کوم دی بیروزګار وي دغه کاروبار نه وي روزګار ولا مخ نه ورکړي لکه زما یو ورور راغلی دلته ناست هم دی د خوش مقام نه مونږ سره د زیشان ناست دی د کاروبار په سلسله کې غریب ډېر فریادي دی د ډېر وخت نه مخه بنده ده نو د دې بیروزګار انسان د پاره دغه کلمات چې دی د 2 آیاتونه ولیکي د قرآن عظیم الشان دغه 2 آیاتونه دی ولیکي په یو کاغذ باندې او هغې تعویض کي او په خپل مټ باندې واچي یا په غاړه باندې نو دا د روایتو کې داسې علما لیکي د نیکانو اسلافو نه دا خبر را نقل له چې دغه 2 آیاتونه ولیکي باری تعالی به دته د نیک حلال کاروبار اسباب برابر کړي الله تعالی به د مخه پرانستی کی او دریم نمبر چې د کوم انسان رشته نه کیږي د چا رشته بند وي او رشته نه کیږي نو هغه د پاره دا تعویض کول چې په کاغذ باندې ولیکي او دغه تعویض کی او دغه انسان ځان سره ګرځي خو شرط ور سره داده چې دی به منځ د پابندي کوي نو دغه د منځ د پابندي او د تعویض د برکت نه به عن قریب الله تعالی د مخه پرانستی کی او رشته به وشي هغه آیاتونه یو ځل بیا درته ویم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع علیم
یختص برحمته من یشاء والله ذو الفضل العظیم. دغه دو آیاتونه دا درې خواص لري، درې فیدې لري چې علماو بیان کړي دي. که دا په دغه مذکور ترتیب باندې چې استعمال کو نو الله تبارک وتعالی به د هغې په مشکل آسان کړي. حاجي زمونږ بل ورور سلام را لیږي، د هغې سلام ته وعلیکم السلام. مفتی صاحب محترم دی، دا تپوس کوي چې یو سړی د اعتکاف په حالت کې د موبایل په ذریعې سره د خپل کور خلکو سره سوال جواب کولی شي، خپل اهل او عیال سره رابطه په موبایل باندې ساتلی شي یا نه؟ ورور ټایم لږ دی، موږ انشاءالله جوابونه مختصر کوو. بالکل د اعتکاف په حالت کې د موبایل په ذریعه باندې خپل اهل او عیال سره ضروری خبره دا چې کم دی سوال جواب کولی شي. اما فضول گفتگو دا بیا مکروه ده، ځکه ته اعتکاف ته سړی کینی څه دپاره د یکسویي څه دپاره اختیاري چې سړی عبادت وکړي په هغې کې او الله رضا کړي. نو چې 24 غنټې سړی کور سره بیا لګي فضول گفتگو کې، نو هغه مقصد فوت کېږي. لہذا فضول گفتگو مکروه ده، ضروری سوال جواب کولی شي. خجی جزاک الله. زمونږ بل یو ورور سلام را لیږي، د هغې سلام ته وعلیکم السلام. هغې وایي د نعت سره ذکر کول څنګه دي؟ بعضې خلک وایي دا نشته دی، نو په دې څه دلیل وغیره شته که نشته دی؟ وروره زمونږ دا پروګرام ته واوره، دې نه ستا د جواب نه ستا د مسلې نه مخکې مونږ ذکر جهري باندې چې کوم دی دلایل وویل چې ذکر جهري دا په حدیثو مبارکو کې د قرآن عظیم الشان د آیتونو نه دا ثابت دی او علماو په دې باندې کتابونه مستقل لیکلي. زموږ فقها چې کوم دی د جواز قایل دي. دلایل ما مخکې ویل. نو هر کله چې ذکر بالجهر جایز شو نو کوي یو سړی د نعت سره کوي نو هم څه دی قباحت نه لري، جایز دی، هېڅ خبره پکې نشته. جزاک الله. زمونږ بل یو ورور د دوبۍ نه هغه سلام را لیږي، د هغې سلام ته وعلیکم السلام. هغه یو څو پوښتنې کوي. یو تپوس دا کوي چې ما ذکر اغستی و د تارو باچا صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه نه، او زه هغې سره د دوبۍ تګ نه 3 میاشتې مخکې یو ځل ملو شوی یم، دغلته مې ذکر واغستو، بیا نیم ملو شوی. نو دا به څنګه شي؟ نو وروره تا دپاره دا پکار دی چې ستا عذر دی، ته بهر ملک هغې دلته دي، نو کله کله د هغې د فرزندانو سره په ټلیفون په ذریعې سره یا د چا په واسطې سره رابطه قایمه ساته او خامخا د هغې نصایح یا د هغې هغه صحبت په دغه طریقه باندې خپلوه، د هغې سره رابطه مه پرېږده، حتی الوس د هغې هغه محبت او د هغې سره دا رابطه دا قایم او دایم وساته. ورنه زمونږ د صوفیو دپاره خو علما دا هم بیانوي، د کوم تصوف علما دي صوفیه کرام، هغې وایي چې هر مرید لره د خپل پیر صحبت د په 40 ورځو کې یو ځل ورتګ پکار دی. خو ستا عذر دی بهر نشي راتلی عموما، نو ته کم از کم هغې سره رابطه ساته. دویم نمبر دا ملګری دا وایي چې زه هلته چې کوم ابوظبي کې کار کوم، زمونږ چې کوم هغه نیکان دي هغې سره هغې ماته یو میاشت تنخواه راکوي، د یو میاشت تنخواه رانثاروي. 5-6 میاشتې را سره دغه عمل وکړو، نو دی وایي ماته چا یو وظیفه ښودلې ده، دا وظیفه زه کولی شم که نه؟ وظیفه دا یادی چې یا الله یا رحمانو یا الله یا حی یا قیوم بحق فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم. نو دا وظیفه دی وایي څنګه ده؟ بالکل ټیک دا تی کولی شي، او که د خپلو صاحبانو نه پکې اجازت واغستی شي نو دا به ډېره غوره وي. چې کوم صاحب مبارک سره تا لاسنیوی او تړون دی هغې سره رابطه وساته، د هغې نه پکې اجازت واخله. ته نقشبندیانو دپاره د نفلي عباداتو نه زیات اهم شیز قلبي ذکر دی، خو بیا هم که ته د خپلو مشایخو سره رابطه پکې وساتې نو بهتره به وي. باقي دا وظیفه بالکل ټیک ده، په دې کې څه غلطي وغیره نشته دی. مفتي صاحب محترم دی دا تپوس هم کوي، دی وایي ما به دلته ډېر د منځونو پابندي کوله، هلته چې تلې ما نه ډېر زیات منځونه قضا شوي دي. زه د دغه منځونو د قضا سره څو کومه په څه ترتیب باندې د دغه خپلو منځونو قضا وړمه، د دې منځونو د قضا باره کې د تپوس کړی دی. وروره تا نه چې کوم منځونه قضا دي که درته یاد دي، خو د هغې ټولو منځونو قضا یې راوړه چې څومره تا ته یاد دي، او که دومره حد نه زیات قضا شوي چې درته یاد نه دي نو د هر منځ سره چې کوم دی د هغه وخت د یو منځ قضا راوړه. لکه د سهار منځ کې نو ورسره د سهار د منځ قضا راوړه، نیت یې په زړه کې داسې کوه چې د اولني سهرني قضا منځ چې ما نه اول کوم سهرنی منځ قضا شوی دی د هغې قضا راوړم، یا اخرنی سهرنی منځ چې ما نه کوم قضا شوی دی د هغې قضا راوړم. دغې ترتیب سره د ماسپښین سره د ماسپښین او د ماسخوتن سره د ماسخوتن دا قضایي کوه چې کله ستا یقین او غالب ګمان دا راغی چې زما قضایي منځونه و پوره شوي وي، که بیا پرېږدې نو خیر. حاجي جزاک الله. دا ملګری بل تپوس زمونږ نه دا کوي، دی وایي ما سره دلته په دې ابوظبي کې زمونږ چې کومه دایره ده په هغې کې د انډیا څه کسان دي لسته او ډېر زیات نیکان دي، انتهایي دینداره دي،
او هغه د امام شافعي صاحب مبارک مقلدین دي د امام شافعي صاحب مذهبیان دي هغه شل رکعات تراویح کې زاغي پس تراویح کوم خو زمونږ داغي د وتر طریقه دی وجودا ده هغه چې کله وتر کین 2 رکعات د امام سره وکي او دا یو رکعات وتر بیا هغه ځان لفردان کوي نو دی وی آیا زه داغي سره دا وتر کولې شم کنه نشم کولې ځان لبکم کدا وتر بداغي سره کوم ارورا زمونږ احناف فقهاو دا لیکلي لکه صاحب د بحر دی لیکلي دي چې د شافعي المسلک پسې اقتدا پویترو کې پاغه صورت کې جایز ده چې کله هغوی وتر په یو سلام باندې کوي زموږ د احنافو په نسبت باندې دا 3 رکعاته وتر په یو سلام باندې دا ضروري دي واجب لازم دي نو که یو شافعي داسې یو یعنې د امام شافعي صاحب مسلکي داسې یو چې دا 3 رکعاتې په یو سلام باندې کول بیا وترو کې ورپسې اقتدا کولی شي او که چېرته دا وتر په 2 سلامونو باندې کول لکه څنګه چې تو فرمایل نو په دې صورت کې وترو کې اقتدا ورپسې ټیک نه ده وتر ځان ته کوه اما تراویحو کې اقتدا ورپسې کولی شي چې 6 رکعاته کوي جزاک الله زمونږ بل یو ملګری سلام را لېږي د هغې سلام ته وعلیکم السلام ورحمت الله هغې وایي د تراویح نیت به د نفلو کوي که د سنتو اروره تراویح چونکې سنت مؤکده دي لہذا احوت دا ده یعنی احتیاط دی کې دی چې سړی تراویحو کې د سنتو نیت او تعینو کې چې 2 رکعاته سنت تراویح مونځ کوم نو داسې نیت کول پکار مفتی صاحب محترم دا ملګری دویم تپوس دا کوي چې د نماز کې د ترتیب د صورتونو په کار دی که نه په مانځه کې دا مونږ کوم صورتونه لولو دا په ترتیب سره لولو که بې ترتیب هم لوستی شو بالکل ورا په مونځ کې ترتیب د صورتونو دا ضروری دی که چا قصدن عمدن پرېښودو دا بیا مکروه دی او که نه سهون د چا نه پاتې شو نو بیا خیر دی قصدن عمدن یې پرېښودل نه دي په کار جزاک الله دا مرګره دریم تپوس دا کوي چې مقتدی کله امام پس نیت وتړي نو په اول رکعت کې به د سبق یعنی منځ تر کومه پورې وایي دا تپوس زمونږ نه کوي مقتدی چې امام پس نیت وتړي نو په اول رکعت کې دی بس فقط ثنا وایي یعنی سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالى جدک ولا اله غیرک دې پورې به وایي نور به نه وایي دا مرګره څلورم تپوس کوي د تصویر سره منځ کول څنګه دي په موبایل کې تصویر وي یا په کمره کې تصویر لګېدلې وي دلته منځ کول څنګه دي اروره که چېرته موبایل کې تصویر وي او سکرین باندې نه وي مثال دننه میموري کارډ کې پروت یا بل ځای کې پروت سکرین باندې نه وي بیا بالکل موبایل سره د تصویر سره منځ کېږي جایز دی او که سکرین باندې و بیا هم سکرین باندې تیاره وه تصویر نه ښکارېدو نو بیا هم منځ خیر دی کېږي اما کمره کې چې تصویر وي نو په دغه کمره کې منځ کول بیا مکروه دی جزاک الله مفتی سے محترم زمونږ بل یو ملګری سلام را لېږي د هغې سلام ته وعلیکم السلام هغې 2 تپوسه کوي اول نمبر سوال دا کوي تپوس دا کوي چې په تجارت کې دروغ ویل څنګه دي آیا د دروغ ویلو سره دا ګټه داسې حرامه شوه لکه د غلا په شانتي که نه اروره تجارت کې او عامو حالاتو کې هر حالت کې دروغ ویل چې کم دی دا ګناه کبیره ده حرام دي ناروا دي یو حدیث مبارک کې راځي کله چې یو سړی دروغ ووایي نو دا فرشته ترې نه 1 میل د دروغو د بدبویۍ د وجې دا لرې تښتي نو دروغ غټه ګناه ده دارنګې په دروغه باندې قسم خوړل دا هم چې کم دی ګناه ده صحیح شو بیا بل دا چې دا تجارت کې سړی دروغ ووایي او په دې باندې د خپل مال اوباسي نو آیا د دې ګټه حرامه ده که نه نو دې 2 صورت دي یا په دې دروغو باندې به تا چې چا باندې دا مال خرڅ کړی دی نو هغه ته به تا نقصان رسولی وي یا به د نقصان نی رسولی لکه مثال په طور ته یا میان خرڅې یا سبزي خرڅې او تا سړی وایي چې دا میې تازه دی او ته ورته چې او تازه دی او دا میې وي باسي صحیح شوه ته په هغه باندې په دې دروغو باندې دا باسي میې خرڅ کړي خو لیکن ریټ د باسی مئی او د تازه مئی دا یو وي په ریټ کې کموالی او زیاتوالی د تازه والی او د باسی والی د وجې نه وي راغلی نو په دې صورت کې تا چې کومه ګټه کړې ده بیا ګټه خو حلاله ده خو لیکن دا دوکه دې کړې ده او دروغ دی ویلی دی دا د حرام کار کړی دی او که چېرته د دروغو په وجې تا چاته نقصان ورسولو لکه دغه مثال چې باسی شی دی خرڅ که دروغ دی ویل د تازه په صفت باندې چې دا تازه دی او باسی دی خرڅ که او د باسی یو ریټ او د تازه بل ریټ مثال د تازه 100 روپۍ ریټ دی او د باسی 90 روپۍ ریټ دی نو دا 10 روپۍ تا ته بیا څه دي دا بیا حرام دي نو او په دروغو کې لکه د تجارت کې خو ټول مال خو نه دی حرام څه خو دا شی تا په خپلو پیسو اخیستی دی او څه دغه ما درته تفصیل وکړو پاتې شو په غلا کې خو تا چې چا نه غلا کې ټول مال دی څه دی حرام دی نو دغه ورکې فرق دی حاجی جزاک الله مفتی صاحب محترم زمونږ بل همدغه ورور دویم تپوس دا کوي چې یو شخص دی د هغه لویه تبه ده ټایفایډ دی او هغه تکلیف ورته زیات دی بدن کې دردونه زیات دي
نو آیا دې روژه خوړی شي که نه؟ د ډاکټر د وینا نه علاوه د ډاکټر د وینا نه بغیر د دپاره روژه خوړل جایز دي یا نه دی جایز؟ روره داسې کار دی چې ټایفاید دا خو داسې بیماري ده دی کې فقط د آرام ضرورت دی او دوایي به پکې خوري. نو دوایي خو عموما تقریبا عام حالاتو کې سړی 2 ټایمه خوري. نو یو ټایم پښمني کې هم خوړی شي او یو ټایم د ماښام هم خوړی شي. باقي تا ته د آرام ضرورت دی، آرام پکې کوه، ګرځه ورکې ما. نو بهتره دا ده چې روژه سړی ورکې ونه خوري. او که تا ته ډېر زیات تکلیف وي نو یو هوښیار مسلمان با شرعه ډاکټر ته لاړ شه، که هغه تا ته اجازت درکو نو تا ته ویل چې یاره تا ته تکلیف ډېر دی او ته روژه خوړی شي نو بیا به درته اجازت وي. کنی هم داسې په خپل مخسر باندې روژې خوړلو ته داسې بهانې کتل نه دي پکار. حاجی مفتی صاحب محترم زمونږ بل یو ورور هغه سلام را لېږي، د هغې سلام ته وعلیکم السلام. هغه وایي ما سره تقریبا 4 تولې سونه ده، 15 تولې چاندي ده او 1,30,000 روپۍ نقدي دي را سره او په ما باندې 3 लाख روپۍ قرض دی. نو آیا دوی په ما باندې زکات ورکول لازم دي که نه؟ اروره دا 1,30,000 روپۍ دا خو ستا په قرض کې لاړې، مثال په طور باندې 3 लाख روپۍ تا باندې قرض دی، نو 1,30,000 دې دام په قرض کې لاړې او تا باندې پاتې شوې 2,70,000 نه تا باندې پاتې شوې 1,70,000 روپۍ قرض. نو اوس په دې صورت کې دا تا سره فقط سونه او چاندي پاتې ده. نو سونه چې ځان ته وي د هغې نصاب 7.5 تولې دی، چاندي چې ځان ته وي بل شی ورسره نه وي د هغې نصاب بیا 52.5 تولې دی. او که د چاندۍ سره یا سونې سره لږه شان چاندي وي یا چې کوم دی سونې سره لږې روپۍ وي یا چاندۍ سره لږې روپۍ وي نو دې صورت کې به دا خپل مابین کې زمکې که به نه زمکې. نو زموږ احناف علما وایي دا به زم کوي. خو بیا امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي زم بالقیمت به کې، یعنی دا سونه به قیمت ته واړی، د دې قیمت به د چاندۍ قیمت سره زم کې. که د چاندۍ نصاب یعنی په دغې قیمت باندې بیا 52 تولې چاندي کېده نو وی زکات در باندې شته. او زمونږ صاحبین وی یعنی امام ابو یوسف صاحب، امام محمد صاحب چې زم به کې خو زم بالاجزا به کې، یعنی د دې اجزا به یو ځای کې او د اجزاو په اعتبار سره بیا 7 تولې سونه 7 تولې سپین زر دا چې کوم دی د 1 تولې سونې برابر دي. لکه 7.5 تولې سونه چې کوم دی دا نصاب دی، نو 7 تولې چاندي دا د 1 تولې سونې برابر شو، نو 7.49 شول. هلته بیا نیمه توله سونه ده، نو نیمه توله دلته د چاندۍ 3.5 تولې ورسره برابرېږي، 52 تولې ته جوړېږي. نو که زم بالاجزا ته وګورئ نو تا سره 4 تولې سونه ده او دی خوا 15 تولې چاندي ده. نو زم بالاجزا چې څوک کوي د هغې په نس بیا تا باندې زکات نه لازمیږي ځکه قرضدار یم یې. او که زم بالقیمت ته وګورئ لکه امام ابو حنیفه رحمه الله چې فرمایي زم بالقیمت به کې، نو بیا په دې صورت کې تا باندې چې دا ته د کالې نن سبا تقریبا چې لک کې واچې نو 4 लाख روپۍ د سونې جوړېږي. د 4 लाख کې 1,70,000 هم چې ته قرض خپل نورم ورکې نو بیا هم ته صاحب د نصاب پاتې کېږي، نو زکات در باندې په دغې قول باندې لازمیږي. احتیاط هم ښه دی ورکه، که در باندې لازم نو نفلي صدقه به دي شي او که در باندې لازم و نو غاړه خو به دې نه بندېږي. نه جی بل یو ملګری سلام کوي، د هغې سلام ته وعلیکم السلام. هغې تپوس کوي چې درېیمه کول او څلوېښتي کول څنګه دي؟ نو دا بیان دا سوال په تیر درس کې شوی دی، د هغې هغه مختصر کلیپ هم تقریبا 10 منټ دی یا 8 منټ، هغه مونږ هم هغه راغستی دی یوټیوب په چینل باندې هغه چلیږي او تاسو کتلی شئ په دې دین جذبه چینل باندې هم هغه موجود دی، تاسو یې کتلی شئ. دا ملګری دویم تپوس دا کوي چې د جنازې مونځ د پیزار سره کول څنګه دي؟ جایز دی یا ناجایز دی؟ اروره یو د جنازې مونځ سړي چې پیزار خپو کې دننه اچولی وي دننه، نو که چېرته د پیزار لاندې نجاست وي ګندګي وي او د خپو کې تا دننه پیزار اچولی وي او د هغې سپلی لاندې ګندګي وي یا ځمکه باندې ګندګي، نو په دې صورت کې د دې سپلو حکم د خپو د فقهای کرام فرمایي دا داسې ده ګویا کې ته هم په نجاست د پاسه خپیال به خپې ولاړې. دې صورت کې بیا مونځ نه کېږي د جنازې د سپلو سره. او که لاندې ورلاندې پلیتي نه وي
د سپلو د لاندې تلیم پاکي ځمکه باندې پلیته نه وي نو مونځ ورکې کېږي خو لیکن عاجزي دا ده چې دا سپلی وباسه یو 2 منټو دپاره او بغیر سپلو هغه چې کوم دی رب ته ودرېږه په عاجزۍ باندې نو ښه خبره دا ده او که چېرته دا سپلی د خپو نه بهر شي او ته د سپلو د پاسه ودرېږي د جنازې په منځه کې نو په دې صورت کې زموږ فقهای کرام فرمایي د دې سپلو حکم دا په شان د جانماز شو د جانماز د لاندې که پلیتي وي او سړی پې د پاسه ولاړ وي خو د دې پلیتۍ اثر د جانماز دی بل طرف ته نه روځي نو منځ پې باندې بالکل کیدی شي نو که سپلو د پاسه ودرېدی او لاندې ورلاندې پلیتي وه نو بالکل دا د جانماز حکم لري منځ پې باندې کیدی شي نو خو بیا هم تعظیم دا دی ادب دا دی چې سپلی د خپو نه لرې که یو منټ دپاره همداسې ودرېږه خو که چېرته عذر او سخته ګرمي وه او نشي ودرېدی نو د سپلو د پاسه ودرېږه سپلی خپو نه وباسه یا بل کوم عذر نو بیا دغه طریقه اختیارولی شي عموما چې کوم کس داسې بیا کوي نو هغه لپاره دام پکار دی چې د خپل پیزار خیال دی وساتي چې بره هم پلیت نه نشي لاندې پې هم پلیت نشي بره هم پې پلیت نه وي لاندې هم پې پلیت نه وي نو بیا صحیح ده بل داسې هم د مانځه د آدابو خلاف دی نو احتیاط دی کې ډېر پکار دی ښه جي بل یو ورور زموږ سلام را لیږي د هغې سلام ته وعلیکم السلام هغې وي د نور خاته نه مخکې خوب کول څنګه دي بعضې خلک سهار مونځ وختي وکړي په دې روژه کې او بیا ډایرکټ وده شي څوملي د نور خاته نه مخکې دا خوب کول جایز دی یا ناجایز دی صاحب نور خاطنه مخکې مونځ بلا ضرورت یو خدای چې یو سړی ټوله شپه ډیپټي وکړي او سهار ټایم کې دغه ختم شي ډیپټي او سهار مونځو کې هغه بیا مجبوري سړی نور خاطه پورې نشي دغه کېدی هغه دپاره خیر دی بلا ضرورت مکروه دی حضرت علی صاحب روایت دی چې د ځمکې سطحه باندې چې کم ګناهونه کېږي 3 کاره داسې دي چې ځمکه دا خپل تکلیف داغه چې ځمکه باندې دا 3 کاره کېږي نو ځمکه د خپل تکلیف څه کوي اظهار کوي یو دا چې ناحق وینه په دې ځمکه باندې توی شي دویم نمبر هغه غسل اوبه په باندې توی شي چې هغه غسل د زنا د وجې په سړي باندې واجب شوي الله دې مونږ ساتي او دریم نمبر د نور خاطنه مخکې اوده کېدل د علمي دا حدیث ذکر کړی دی لہذا نورم پکې روایت شته دا د تقسیم د رزق وخت دی لہذا دغه وخت کې اسکار پکار دي ذکرونه پکار دي ویښ کې ناستل پکار جزاک الله زمون بل یو ورور هغې دا تپوس کوي چې مالدار استاذ باندې مالدار مولانا صاحب باندې سرسایه کیږي یعنی مالدار چې یو امام مالدار وي هغه له موږ سرسایه ورکولی شو که نه نشو ورکولی او د دویم تپوس ورسره دا هم کوي چې یو سړی په سعودي عرب کې دی او د سرسایه ورکوي نو دی به د سعودي عرب په حساب باندې سرسایه ورکوي که نه دی دلته پاکستان په حساب باندې به سرسایه ورکوي د دپاره سرسایه کم مقدار باندې یا په کم حساب ورکول پکار دی وروره امام چې کله مالدار وي خو مالدار ده چې صاحب د نصاب وي یعنی 52 تولې چاندی چې کوم قیمت دی هغه د هغې مالک وي دا ورسره وي په دغه صورت کې امام دپاره سرسایه اخیستل دا روا نه دي ټیک نه ده پاتې شو دویمه ستا مسله چې ته سعودي عرب کې نو ته به سرسایه د هغې ځای په حساب ورکړې که دې ځای په حساب نه هغه ځای کې چې کم ریټ د سرسایې ووتو مثال 15 ریاله ووته یا 10 ریاله ووته نو ته به د هغه ځای په حساب باندې سرسایه ورکړې که ورکې پاکستان کې هم خو چې هلته 15 ریاله دي نو ته به د 15 ریالو قیمت دلته په پاکستان کې ورکوې کم ځای چې اوسېږي د هغه ځای په حساب باندې به سرسایه ورکوي جزاک الله زمونږ بل یو ورور سلام را لیږي د هغې سلام ته وعلیکم السلام هغه یو 2 پوښتنې کوي یو تپوس دا کوي چې یو سړی ماسخوتن مونځ کوي په فرضو کې اول رکعت کې صورت کافرون وایي په دویم رکعت کې صورت نصر اذا جاء نصر الله وایي دی بیا په سنت چې کله دی ادا کوي یا وتر واجب کوي نو دی د دې نه وروسته صورتونه لکه صورت قریش یا صورت فیل وغیره دا ویلی شي که نه دی به څه کوي د هغې نه مخکې صورتونه به وایي که د هغې نه وروسته صورتونه به وایي وروره بالکل چې چا فرضو کې سوره کافرون او سوره نصر وستلو بیا سنتو کې دی رستی صورتونه ویلی شي مخکې صورتونه ویل ترتیب د صورتونو په دا کم مونځ کې چې ته ولاړې دی کې په تا باندې لازم دی فرضو کې تا باندې ترتیب د صورتونو دی هغه ته وکړه اوس چې سنت کې نو ته رستو صورتونه ویلی شي خو هغې کې هم ترتیب وکړه مثال اول کې د علم تره کیف وویلو دویم کې څه وایه لیلاف قریشین وایه نو رستو هم ویلی شي مخکې دا مرګره دویم تپوس دا کې سړی په تراو باندې ولاړ دی 2 رکعات مونځ دی کوي په ډومبي رکعت کې علم تره کیف صورت وایي په دویم کې صورت قریش لیلاف قریش نه وایي دی ورپسې بیا 2 رکعات چې کوي نو په دغه نور 2 رکعاتو کې هم دغه صورتونه دوباره بیا دی ویلی شي که نه بالکل ویلی شي څه قباحت نشته ورکي
زمونږ بل یو ملګری تپوس کوي یوې ښځې خپل خاوند ته ویلو ته په ما طلاق یې ته په ما طلاق یې ته په ما طلاق یې یا زه په تا طلاق یم او زه په تا طلاق یم او زه په تا طلاق یم نو آیا د دې ښځې په دې طلاق اچولو باندې دا رشته طلاقیږي که نه طلاقیږي؟ اروره د طلاق اختیار سړي سره دی ښځې سره نه دی که داسې شي نو بس هره زنانه بیا په ورځ کې 3 کره د خپل خاوند طلاقولو نو دا شکر دی چې الله هغوی ته اختیار نه دی ورکړی په دې نه طلاقیږي. خاجي دغه مرګره دویم تپوس دا کې چې یوې ښځې خپل خاوند ته وویله که د نن نه بعد ما تا سره یو ځای روټۍ وخوړه نو زه به ستا خور یم زه به ستا لور یم زه به ستا مور یم نو آیا دی وی دا قسم خوړل دي که نه او دی باندې د ښځه په ده باندې حرامېږي که نه حرامېږي؟ اروره په دې باندې هم د ښځه په ده باندې نه حرامېږي که سړي دا مسله کړې وه د هغې بیا بیل حکم دی که سړی ورته چې ما تا سره روټۍ خوړه ته په زما خورې بیل حکم لري او د ښځې په دې خبره باندې د باندې دا نه خور کېږي او نه پې باندې څه کېږي لور کېږي که ښځې ورسره روټۍ خوړه او که دې د قسم الفاظ ورسره ویلي او دا بیا دا روټۍ ورسره خوري نو قسم به پې بیا کفاره لازمي. خاجي دا اخري 2 سواله پاتې شو. زموږ یو ملګری سلام را لېږي د هغې سلام ته بیا وعلیکم السلام. هغه وایي ما خوب لیدلی په خوب کې ما ته وویلی شو چې ته روزانه 2 رکاته د جنت دپاره مونځ کوه او 2 رکاته د شکرانې دپاره مونځ کوه. نو دی وی آیا زه به دا مونځ روزانه کوم که نه کله کله؟ بهتره دا ده که ته دا مونځ روزانه وکړلی شي نو ډېره غوره ده، عبادت دی او حدیث کې دا هم راځي چې کله یو انسان په قیامت کې د هغې حساب کتاب کولی شي د ده په فرضو کې کم کمی راشي نو دا کمی به د ده د نفس نه پوره کولی شي، د ده نفل مونځ به راغستی شي د فرض سره به یو ځای اچولی شي نو که همیشه کولی شي ډېره بهتره ده. خیر دی که کله قضیې راتلی شي انسان دی خو همیشوالي سره یو که دی کې تا دپاره خیر دی. دغه ملګری دویمه پوښتنه دا کوي چې یو بیمار دی هغه روژه نشي نیوی نو د هغه د روژې فدیه به روزانه مونږ ورکوو، هر ورځ به د یو روژې سره فدیه ورکوو که نه دا ټوله په یو ځای ورکولی شو، مخکې ورکولی شو، وروسته یې ورکولی شو که نه ورسره بیا ورکوو؟ اروره ټول روژو فدیه په یو ځای هم ورکولی شي، د یو روژې فدیه هم ورکولی شي خو په شرط د دې چې د ده دا بیماري داسې وي چې دا لا علاجه بیماري روغېږي نه، ډاکټر ورته ویلي چې مثال ستا دا بیماري دا د رغېدو نه ده بیا به فدیه ورکوي. که مرض داسې وي چې هغه سړی رغېږي نو بیا به فدیه نه ورکوي چې کله دی روغ شي د روژو قضایي به راوړي. خاجي اخري یو سوال بل هم دی. خاجي یو ملګری دا تپوس کوي چې یو شخص خپلې ښځې ته وویله که ته پلار کره لاړې نو ته به په ما طلاق یې، بیا دغه ملګري څو ورځې بعد په خپله باندې دا ښځه ځان سره کړه او د هغې پلار کره لاړو یا نسخر کره لاړو نو آیا دا طلاق واقع شوی دی که نه دی واقع شوی؟ اروره دا به جواب دا سوال ته بیا لږ تفصیلي مو که چېرته دا چا چې ورته ویلي که ته پلار کره لاړې په ما طلاق یې او د ده مقصد دی که زما نه بغیر لاړې یا زما د اجازت نه بغیر لاړې یا ما بونت لیو ته لاړې نو په ما طلاق یې او ده بیا خپله بوتله په دې صورت کې بیا پې نه طلاقیږي او که نه بل څه مقصد دی وي نو د هغې بیا ته تفصیل وکړه. خاجي یو ملګري 2 سوالونه نور هم کړي دي مختصرا. یو سوال دا کوي چې د سپین ټیشو پیپر استعمال کول څنګه دی، جایز دی که ناجایز دی؟ او دویم سوال دی دا کوي چې د وهابیانو دا غیر مقلدین چې ځان ته اهل حدیث او سلفیان وایي یو امت کې یو فتنه ده د خوارجو د دغه فتنې د دې وهابیانو په الکانو باندې یا په کم عمره ماشومانو باندې سلام اچول جایز دی که ناجایز دی؟ د دغه دواړو سوال جواب دی غواړي. وروره هر چې وهابیان دي مشرانې نو په هغې باندې سلام اچول دا ټیک نه دي، مکروه دي. تمامو بد عقیدو باندې سلام اچول چې کم دی دا ټیک نه دي او وهابیان غیر مقلدین د خپلې ګمراهۍ د وجې د اهل حق د طرف نه د تعظیم مستحق نه دي او په دې سلام کې هم یو پهلو د تعظیم شته، لہذا د دې وجې نه دوی مستحق د تعظیم او د سلام نه دي، سلام پې اچول نه دي پکار. پاتې شو د دې نابالغه ماشومان که هغې باندې سړی سلام اچوي نو خیر دی، پروا نه کوي. پاتې شو د سپین ټیشو استعمالول دا بالکل جایز دی، کولی شي دی اگر چې مشابهت د کاغذ سره شته سپینوالي کې خو لیکن دا دینه د کاغذ کار نشي اخیستلی کې دا هم د استنجا دپاره جوړ شوی دی نو استعمال استنجا دپاره جایز دی. ډېره مننه مفتي صاحب محترم ستاسو د ټایم راکولو او ستاسو د ټولو ناظرینو مننه، شکریه. که چا زمونږ دا بیان کتلی وي، چا شیر کړی وي، چا پکې کمنټس کړی وي، چا سلام را لېږلی وي، چا پوښتنه کړې د هغه ټولو مونږ د زړه د تل نه شکریه ادا کوو. الله تبارک وتعالی دې دا د عالم دپاره
زمونږ د ټولو ناظرینو دپاره د هدایت یو ذریعه وګرځولې کي مونږ ته د الله د وینا تاسو ته د الله تعالی د اورېدو اجر درکړي مونږ تاسو له د الله تعالی په دې د عمل توفیق راکړي ټایم د جمع تقریبا شوی دی سوالونه بعضې پاتې شوي وي د وخت د کموالي په بنا باندې مونږ به دغه چاته معذرت وکړو که د چا د سوال جواب نه شوی انشاءالله را روان درس کې به کېږي زمونږ د واتساپ نمبر ځان سره یاد وساتئ 0336 54 65 134 په دې نمبر باندې مونږ ته خپل سوالونه را لېږلی شئ انشاءالله د را روان اتوار په ورځ باندې د 12 بجو به تاسو ته انشاءالله ستاسو د سوالونو جوابونه درکولی شي او که چا دا بیان نه شیر کړی دا پروګرام مخکې نشر کوي د را روان اتوار په ورځې پورې په لوی الله مو سپارو د لوی الله په امان السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته